نه خزه خاون ظالم وي مطلب خاون هر ټیم وهل کوي خزه تنگ وي تی غریب هر ټیم ټکوي وهي سپکوي د خلکو مخ کې بجته کوي نن سبا خزه د یور نه ډیر شرم ورزي وته مطلب ډیر خپکیږي بعض خاوندان نسوي چې د مطلب دروندرانو مخ کې د خزه بجته کوي د بل یور په مخ کې وته خبرې کوي وهي وسپکوي نو په دې باندې خزه عزت هم کمیږي او راغی ته ځان ډیر زیات سپخ کاری کم ترې کې راځي دا خويندې چې کوم خويند سره خاوندان ظلمونه کوي یا مطلب خرڅنه ورکي یا په رزق فاقر راغلي وي مطلب غریبي پر راغلي وي تنګسي پر راغلي وي رزق دروازې بند شي وي چې د سوي چې خاوند سره هر خبره باندې لانجه کې خاوند خبره سره اتفاق نه کوي مطلب دا سوي د خزه بکور کې د نوکر غوند اوسېږي چې خاوند دا سوي چې هغه مطلب یو کور مالک دی د کور نوکر وي د ساتلي د خزه خاوند چې خپل مس کې څنګه ژوندۍ ته راول بکار موږ تاسو صحابه کرامو ته ګورو رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوندۍ ته ګورو شغي نبی خپل بیان سمره مینا کوله حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل بیان ته سمره مینا کوله صحابه کرامو وسمره مینا کوله موږ تاسو د غي ژوندۍ ته ګورو موږ هغه ډیر زیات رستو راغلی یو او موږ هغه هیر کړی د خپل جهالت زمانه ته موږ بیا راغلی یو جهالت زمانه موږ ځان او باسو خپل خود سره هغه سره رحمی کو خزه د خپل مور پلار کور پری رونو خويند پری ته تراشه ته بګور کینی او ته سره هم ظلمونه کې کته په لوګه تیرې کتند به تیرې کته سختی وسره کې ظلم وسره کې تاسو خزه بیا موافق کی تاسو وخت تیری نو دغه سيزونه ځان پاریس کول پکار د حکم خو سره داسي واقعیت راځي او داسې کیفیت وسره وی چې خاوندان وسره ظلمونه کوي یا وسره مطلب وخت نه ور کوي یا داسې نور څه قسم اکثر داسې وی چې بعض نه خلکو ته حل نشي ویل خو بهرحال دا خبره موږ چې کوم زموږ ذهن کې کوم موږ ته مسائل لازم خلک راته وای دا خبره ما خبره یو چې کوم موږ ته خلکو کړی دي نو هغه د نجات د پاره ظلم د خاوند ظلم خلاصېدو د پاره خاوند چې کوم د سره هغه د زیاتی کې یا ختمېدو د پاره یا داسې وی ک په دې باندې تنگ سره غلي وي تنگسیا پر غلي مطلب پاکه پر راغلی ورزق بند دروازې بند وي نو هغه د پاره د وظیفه تاسو کوي فائدہ یو ګور ان شاء الله کدا ویډیو خو خاصه مخکې ملګرو سره شیر کې سبت لګ داسې خويندې وي چې غریبانو کور کې نه هغه په جیل کې ګیری وي هغه د سې پنجره کې ګیری وي چې هغه الله تعالی د پنجره نه وباسي الله تعالی ته ژوندۍ هغه فراخه کې او خاون وسره خپل مینه شروع کې او کم نفرت زړه نوځي نو دا درود شریف تاسو شروع کې سره د موثر ماخام من پس یو سلويخ کرته ویل دي درود شریف ډیر بهترین او ډیر نایاب درود شریف ته ان شاء الله تاسو په اردو سره هم تاسو خوند درځي او چې په وای رګ او روح ته هم سکون ملاويږي زړه ته هم سکون ملاويږي ان شاء الله تاسو د خاوند ظلم نه بخلاصيږي دا درود شریف شروع کړئ ان شاء الله تاسو فائدہ ملاويږي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا صاحب الفرق والفرقان وجامع الورق والقرآن على آل محمد يوزل بیا وایم اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الفرق والفرقان وجامع الورق والقرآن على آل محمد دغه درود شریف ان شاء الله تاسو سکرین باندې هم لیکم نو تاسو دغه درود شریف راواخلئ او دغه وای په دې باندې تصور کوئ د خاونې په صدموي خاون ته ورکوي کو لیکل شي او کاغذ باندې ولګي صحیح والے پن سره تور صحیح پن سره په خاون هم سکل شي ان شاء الله د سره تاسو مینه پیدا شي اتفاق پیدا شي ظلمونه تاسو نه بچي بعضی ملګری زموږ نمبر غواړي زما نمبر یوټیوب چینل کې شته کوم ملګری هم نمبر غسل غواړي رابطه کول غواړي نو د واتس یوټیوب چینل کې شته مفتی فیصل نو زما یوټیوب چینل تاسو ته ویزټ کول شي هغه نه زموږ نمبر اغستې شي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته